شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زه یم عقیل صوبزی د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیو نه لایو او پروګرام دی سونو پښتونخوا. په دې پروګرام کې منګه په مختلفو ایشوز باندې کم از کم په 2-3 هغه ایشوز باندې خبرې کوو چې د هغې براه راست تعلق د خیبر پښتونخوا د سکیورټي، د خیبر پښتونخوا د معیشت، د ګورننس او د خیبر پښتونخوا د معاملاتو او مسایلو او مشکلاتو سره وي. تاسو ته پته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سکیورټي چې کوم حالات دي هغه د جون په میاشت کې چې نن اخري تاریخ ته غالباً د دې کال د ټولو نه زیات واقعاتو په ریکارډ په حواله باندې هغه بدتر شوي دي. خیبر پښتونخوا چې کوم قبایلي علاقې دي یا جنوبي اضلاع دي، هلته کې د روزانه په بنیاد باندې دهشتګرد کاروایانې کېږي. دغه رنګې د فورسز کاروایانې چې کوم دي هغه هم جاري دي. 13 ورځې د خیبر پښتونخوا په 13 ورځو کې د خیبر پښتونخوا په 14 علاقو کې د 2 خودکش سمیت حملو چې دی واقعیت شوي دي. دغه رنګې فورسز چې کوم دي هغې هم 15 اپریشنز کړي دي. 13 شپه چې کوم اورمړ علاقه ده د پیښوره، هلته کې سی ټي ډي او انټیلیجنس ایجنسیز چې کوم دي هغې یو اپریشن وکړو. د هغه اپریشن په نتیجه کې د یو افغان ټیرریست سمیت د هغه یو سهولتکار چې دی هغه ووژلی شو. او چې کوم ډیټیلز سکیورټي ادارو شیر کړي دي هغه دا دي چې دغه کسانو په پیښور کې د یو غټې خودکش حملې چې دی د هغې پلانینګ یې کوو. دغه رنګې زموږ انټیلیجنس ایجنسیز چې کوم دي هغې تھریټ الرټس چې کوم دي هغه د محرم په حواله باندې جاری کړي دي، چې نه صرف دا د دې خبرې نشاندهي پکې شوې ده چې خیبر پښتونخوا په حساس علاقو کې به فوج طلب کېږي، بلکې دا پکې هم نشاندهي شوې ده چې نه صرف دا چې کلدم ټي ټي پي او لشکر اسلام چې دی هغه د محرم په دوران کې په مختلفو علاقو کې د حملو پلانینګ کوي، بلکې په اول ځله د القاعده برصغیر او د داعش خراسان د انوالمنټ یا د ممکنه یا د متوقع حملو چې دی د هغې نشاندهي هم شوې ده. بیا موږ وکتله چې په شمالي وزیرستان کې چې کوم واقعات وشو، د هغې نه بعد سکیورټي فورسز د عوامو او د خپل حفاظت دپاره بعضې ګامونه اوچت کړل. په هغې باندې بعضې خلک چې دی اعتراضات کوي، خو سواد دا پیدا کېږي چې کوم فیسیلیټیټر دي هغه خلک چې هغه دغه دهشتګرد ګروپونه یا دغه افراد چې کوم دي هغې ته فیسیلیټیشن ورکوي، نو د هغې سره څه کول پکار دي، ځکه چې د هغه وخته پورې یو ټیرریست تنظیم دپاره یا ګروپ دپاره حمله کول چې دي هغه ممکنه نه ده تر څو پورې چې هغې ته مقامي سهولتکاري چې ده هغه ورته فیسیلیټیشن ورته حاصل نه وي. بیا موږ بل طرف ته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د کارکردګۍ ته ګورو چې په کومه طریقه باندې دا حکومت روان دی. یو طرف ته صوبایي حکومت د اندروني اختلافاتو ښکار دی او د پی ټي آی دننه چې کوم ګروپ بندي ده په هغې کې اضافه شوې ده، د 3 نه زیات ګروپونه چې دي هغه اگزسټ کوي. نو بل طرف ته د سوات د سانحې په شکل کې موږ داسې واقعات ګورو بشمول د دغه واقعې چې هغه نه صرف دا چې د خیبر پښتونخوا سافټ ایمیج چې کوم دی، زمونږ چې د میلمستیا کوم روایت دي، زمونږ چې د پناه کوم روایت دي، زمونږ چې د میلمنو باندې د غیرت کولو کم روایت دي هغه تباه کړي دي، برباد کړي دي. بلکې د خیبر پښتونخوا خاص کر د ملکنډ ډویژن سیاحت چې دی هغې ته بې پناه نقصان رسولی دی. واقعیات کېږي، حادثات کېږي، سانحات کېږي، خو د دې واقعې چې کوم ډیټیلز راغلي دي د هغې کنکلوژن دا ده، د هغې خلاصه دا ده چې زمونږ متعلقه سیول ادارې او زمونږ نمایندګان سو کارډ زمونږ صوبایي حکومت هغه د دغه واقعي ذمه دار دی. په دې کې د اگر مگر د چونکې چنانچې هېڅ ضرورت شته نه. که دا ذمهوار نه وی نو د ډیپټي کمشنر سمیت نور 4-5 کسان چې کوم دي هغه به یې ولې برطرف کوله. که دا ذمهوار نه وی او دیو انوسیز نه وی ورکړی دغه تجاوزاتو باندې مشتمل چې کوم هوټلز یا ریسټورنټس وو چې هغه د سیند یا د دریاب دغه چې کوم د ایریا هغه یې کیپچر کړې وه، اکوپای کړې وه، نو بیا نن او پرون چې دي د ډیمالیشن یا چې کوم د مسمارۍ کومه سلسله ده هغه ولې شروع ده. ډېره عجیبه خبره ده چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا خبره کړې ده چې زما لپاره دا ضروري نه ده چې زه په سوات کې یا په دغسې واقعاتو کې یا داسې علاقو کې چې د هغې کې په خپله داسې موقع چې زما سیسټم ده، ستا سیسټم موږ وکتو که نه، ستا سیسټم موږ وکتو چې هلته کې رسۍ هم د خلکو سره نه وي، چې هلته کې
امبولانس ولاړو خو په یو مرکزی علاقه کې چې هغه د ملکنډ ډیویژنل هیډ کوارټر دی هلته کې یوه نیمه ګنټه یو فیملی چې کوم ده هغه ولاړه ده او ستا سره بنیادي سهولیات چې کوم دي هغه نشته. دا هنګامي طور له یا حدیثي طور له دا ریله نه ورغلې. د دې نشاندهي د خوا د خیل نه چې هغه تقریبا 13 یا 15 کیلومتره لرې ده د فضاګټ نه، دا غزیانه شوې وه چې دغه سیلاب را روان دی. او تاسو دغه خلک چې کوم دي په رڼا ورځ باندې د سید شریف چې هغه ډیویژنل هیډ کوارټر د ملکنډ ډیویژن په یو 2 کیلومتره کې چې دی هلته کې دغه خلک هغه سین ویوړه. اوس هم زما خیال دا دی چې یو ماشوم چې دی دغه فیملي هغه مسنګ دی. په دې ټولو صورتحال باندې بلن خبرې کوو. بیا د کلایمټ چینج چې موږ ته کوم چیلنج راپېښ دی ویلی کېږي دا چې خیبر پښتونخوا په ټاپ باندې دی، مطلب د کوم متاثره لیست چې موږ ګورو په هغې کې په دې ریجن کې خیبر پښتونخوا بوجوه په ټاپ باندې دی. په دې باندې خبرې کوو. ډاکټر بخزمان یوسفزی چې دی هغه به زموږ سره په لاین باندې وي. د ان پی ترجمان انجینیر انسان الله خانه چې هغه یو څو لحظې مخکې په اسلام آباد پریس کلب کې نېشنل پریس کلب کې چې دی هم په دغه ایشو باندې پریس کانفرنس کړی دی. د سوات نه به موږ اخلو د سونو پښتونخوا چې کوم زموږ سټیشن منیجر دی اویس یوسفزی، او د وزیرستان او د قبایلي سیمې په حالاتو باندې به زموږ سره خپل معلومات شیر کوي. د وانا زموږ ملګری کشر وسیم سجاد. لږ غونتې معلومات چې کوم دي اساس سره شیر کول غواړم د دغه سوات د واقعې په حواله باندې. او هغه دا دی چې په 2009 کې چې کله په سوات کې یو غټ سیلاب راغلی نو هغې 100 پلونه چې دي هغې وړو. بیا هغه وخت کې د پیپل پارټۍ او د ان پی حکومت د یو ای او د امریکې نه د سټیلو یا د وسپنې پلونه راوغوښتل. تاسو یقین وکړئ چې د موجوده 3 ادوارو چې کوم حکومتونه پاتې شوي دي د پی ټي آی تر اوسه پورې سوات چې دی هغه هم په هغه تنګو پلونو باندې چې دی چې هغه په هنګامي حالت کې ان پی او پیپل پارټۍ راووتو په هغې باندې چلیږي. دغه رنګې یو بل خبر چې دی هغه هم د عمران خان صاحب په دور کې چې دی هغه وایرل شوی یا مخې ته راغلی و چې د پېښور چې موجوده کوم کمیشنر دی هغه مراد سعید صاحب او د بیروکراسي نور چې کوم هم خلک وو هغوی د سوات 80 هوټلو ته چې دی چې هغه د ان او سیز یا د کوم یو طریقهکار چې په هغې باندې پوره نه ختنه هغو ته اجازتنامې ورکړې او د هغې لپاره چې دی په ډېر غټ اقدامات دا و چې ډېر غټ پیمنټ چې دی د دغه مافیاز نه شوي. دریم دا چې دا موجوده کوم چې د پولیس لاین دی او هلته کې نور سرکاري دفترې دي تاسو یقین وکړئ د کانجو په خوا او شا کې هغه هم د تجاوزاتو په زمره کې راځي. مطلب دا دی چې دومره غټه غفلت دومره غټه دغه چې کوم د احساس غیر ذمهداري کوتاهي چې ده هغه پکې مخې ته راغلی ده. په دې ټایم کې د فضاګټ سمیت د سوات په مختلفو علاقو کې د امیر مقام صاحب بشموله تقریبا د 10-15 اهم سیاستدانانو او وزیرانو چې دي د هغې هوټلې دي او دغه ټولې چې کوم دي هغو د سین په علاقه باندې 20 فوټه 30 فوټه 40 فوټه چې د هغې قبضه کړې ده. د هغې نتایج موږ د دغه اثراتو په شکل کې چې دی هغه وینو. په سوات کې ټمبر مافیا بجري مافیا چې دا دومره طاقتوره ده چې د حکومت او د عوامي نمایندګانو او د ولس په لاس هم نه رسي او دغه مافیا چې کوم انویسټمنټ ټایپ هغې کې دغه ټولو خلکو حصه ده. دغه رنګې کو موږ وګورو نو ستاسو په نوټس کې بیا راولم چې کومو سیاستدانانو کورونه چې په تجاوزاتو باندې جوړ شوي په هغې کې اولنی لیډر چې کوم و چې هغه د دې صوبې وزیر هم پاتې شوی سینیور وزیر سرانجام خانه چې دغه د مدین او د بحرین په منځ کې د هغې محل و هغه یې مړی او بیا د موجوده لیډرشپ چې کوم د پی ټي آی دی لیاقت ترکی صاحب او شهرام ترکی صاحب د هغې یو کور چې دی چې جي قربان ورته وایي په جر سوات کې هغه یې مړی او هغه چې بیا کله هغه ریاکشن د اوبو راغی هغه وتمبېدی نو د خان عبدالولي خانه چې هغه ډېر غټ لیډر پاتې شوی د هغه کور یې پکې هم ویوړه. ریسنټلی په سوات کې باغډیرۍ کې ډېر اهم هوټل چې کوم دی د هغې افتتاح وشوه د ډېر خاص خلکو دپاره دی. زمونږ د صوبایي حکومت د 2-3 کسانو پارټنرشپ پکې هم دی او بیرسرا صاحب چې دی د هغې افتتاح ته تللی. اوس په سوات کې څه صورتحال دی دا به یقینا چې تاسو به اورېدل غواړئ. اویس یوسفزی چې دی هغه زمونږ سټیشن منیجر دی په خوا د خیله کې د هغه نه اورو چې هغه مونږ اپډیټ کړي. السلام علیکم اویس.
وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. اویس لاست ټایم چې مونږ خبره کوله نو جی تا د دې خبرې نشاندهي کړې وه چې دغه بجري مافیا چې کوم ده یا د تجاوزاتو چې کوم ذمه دار خلک دی هغه ډېر زیات طاقتور دي او د سوات سیند چې دی هغه د سیند چې کوم پروتوکول وي یا کوم طریقه کار وي د هغې برخلاف یو ځل بیا د هغې نه داسې یو شکل دغه سیند اختیار کړی دی چې کو بیا چېرته معمولي سیلاب هم راغی نو په ډېره غټه پیمانه باندې تباهي وشوې. هغه تباهي وشوه او ما او تاسو ته د دې خبرې پته وه، زموږ اورېدونکو ته دا موږ ویلو زما په خیال باندې 8 میاشتې مخکې زموږ دغه سو کالډ د مجرمان چې کوم دي چې هغه زموږ تنخواګانې وملي، هغه په ګاډو کې هم ګرځي، هغې مزې هم کوي، دغه خلک وده وو که نه دوی بې خبره وه او که نه څه بل څه خبره وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سر تاسو ډېر ښکلې هغې دپاره برج وتړه چې موږ کومې زړې خبرې کړې وي چې دلته کې اریګیشن ډپارټمنټ څه کوتاهیانې دي، څه الیګل ټیکاداران دلته لګیا دي، کرش مافیا لګیا ده، پای کې باجري مافیا لګیا ده. اوس بنیادي طور باندې که موږ راشو د سیلاب حوالې سره خبره وکړو نو په سوات کې دا په لومبي ځل باندې سیلاب نه راغلی دی، نه مخکې هم ډېر سیلابونه راغلي دي. خو د هغې دپاره یو پراپر منیجمنټ کېږي، د هغې دپاره اناونسمنټ کېږي او د هغې دپاره بیا پولیس سیکیورټي چې کوم دغه هایر کېږي. او د هغې نه مخکې چې مثال په طور باندې څنګه د مدین نه سیلاب راوړي نو د مدین اے سی چې کوم دی هغه خپل ډي سي ته ریپورټ ورکوي چې زموږ ډي سی نه سیلاب چې کوم دی هغه راووته چې بیا د خوازخیلي نه او تر د مینګورې پورې هغه بیا لاندې وینا کوي که نه؟ هغه لاندې وینا کوي. یو خو مس منیجمنټ په دې حواله باندې هم شوی و چې د بدقسمتۍ نه ورځ چې وه هغه د چوټۍ وه. نو کېدای شي دا و چې په کوم کېدای شي چې پراپر انفارمیشن چې کوم دی یا پراپر اطلاعات چې کوم دی هغه هم نو. دویمه خبره بنیادي خبره چې د دې سیلاب دومره نقصان کړی دی نه چې د دې اوبو مقدار چې کوم دی په نسبت نورو سیلابونو ډېر زیات کم و. د هغې وجه دا وه چې نور سیلابونه چې کوم دي هغه به د مدین یا د بحرین یا د کالام موډن نه به راتلل او دا سیلاب چې کوم دی د بدقسمتۍ نه دی د ملنډویل سایډ نه ډېر زیات راغی او د خوازخیلي اوبو ورسره یو ځای شوی د سیلاب ته جوړ شو. نو مخکې نه انفارمیشن هغه موقع چې کوم یو خو هغه هم ډېره زیاته کم و. یو ورځ د چوټۍ وه. اینی هاو صوبایي حکومت له پکار دی چې مخکې دلته کې سیلابونه راغلل، په 2010 کې راغی، بیا په 2016 کې راغی، بیا په 2022 کې راغی او 2025 کې هم راغلی. نو پکار دی چې صوبایي حکومت دې له پراپر منیجمنټ کړو، پراپر انتظامات یې کړو او سپیشلی په دې موسم کې چې موږ د غرونو اوسېدونکي خلک یو او د سوات سیند نه ډېر واقف یو، نو پکار دا ده چې صوبایي حکومت سپیشلی په شکال کې د ګرمیانو په موسم کې دې لپاره خصوصي انسټرکشن جاری کړی وي او باقاعده طور باندې هلته کې انسټرکشنز بورډونه چې کوم دی هغه ډسپلی شوی وي چې کم سے کم ټورسټ راځي، کم سیاح راځي چې هغه هلته کې هغه لیکلي پړاو وهلې او هغې محفوظ مقاماتو ته منتقل کېدلې. لکه دې نه مخکې مونږ کتلي دي چې باقاعده به بورډونه لګېدلي وو د سوات د سیند په مختلفو غاړو باندې او کم ټورسټ چې به راغله نو هغې به کوشش کوو چې ځان به لرې لرې ساته، چونکې په هغې به یې داسې لیکلي وو چې دا د مهمانانو دشمن چې کوم دی سیلاب دی، نو کوشش کوو چې مېلمانه کم سے کم سیند ته منځ کړي. نو په دې کې ډېرې غلطیانې دي، د صوبایي حکومت هم شته دی چې هغوی پراپر انتظامات نه دي کړي، بیا د ضلعي انتظامي هم انتهایي کوتاهیانې دي چې هغوی ته پراپر انفارمیشن نه دی میلاو شوی یا هغو د میلاوېدلو کوشش نه دی کړی. دغه ټول وجوهات دي چې د هغې د وجې نه قیمتي زندګیان چې کوم دي هغه موږ ضایع کړلې او د سوات ولس ډېر میلمهدوست خلک دی او یقینا هغو ته زیات درد او زیات تکلیف چې کوم دی هغه هم په دې باندې را رسېدلی دی چې دا میلمانه وو او موږ میلمانه بچ نه کړی شوي. نه یو خو دا ده که نه چې دا خو هېڅ تتوک نه دی که نه، ریاست چې دی هغه په چوټۍ کې هم چلېږي، هغه د شپې هم چلېږي، هغه د ورځو هم چلېږي، ځکه چې دغه خلک تنخواګانې اخلي او بیا چې دومره د چوټۍ په ورځ خو زیات هنګامي صورتحال وي چې خلک هم د چوټۍ په ورځ چې دی نو رقیم هغه دغه ته ځي علاقو ته ځي که نه. دوی خو د اپر سوات کوم ټوریزم اتارټي دا بیا هلته کې چې دی موږ نور ادارې مو کتې ډسټرکټ اډمنسټریشن چې کوم دی کوم د روټین چې و هغه موږ ته په نظر باندې رانغی، خو مجموعي طور لکه موږ وګورو دا ان او سیز چې کوم خلک ورکوي نو هغه څوک وي، دا د هوټل دپاره یا د مارکیټ دپاره، ځکه چې موږ خو اویس ته په خپله باندې دې خبرې کوئ خو بخوا د خیله کې تا یو 2 فوټه چجم را مخه کړه که نه لږ دې را دغه کړه دا اضافي یو 300 انچه زیاده پرې واغست نو هغه بلډینګ دله یا هغه دکان چې دی یا په هغې چې دویم چت یې هغه راغورځوي، دا دومره غټ غټ دغه چې دي دا خو په ورځ کې نه جوړېږي که نه، چې تا د سینه یو علاقه چې کوم ده د هغه چې هغه د سین حدود دي او هغې کې 20 فوټه 30 فوټه ایکسټینشن شوی دی نو دا په ورځ کې خو نه جوړېږي، نو دا ټول میلاو دي یا دلته کې چې دی د پیسې یا د کرپشن د دې دغه وي پکې. خو بنیادي چې کوم زما سوال دی چې هغې باندې زه پخپله نه یم پوهه چې د ان او سیز اجازت یا ان او سیز چې کوم دی هغه څوک جاري کوي؟
نو سیز سر کوم سپیشلی خبرو کو د کرش مافیا یا د باجی یا چې کوم هوټل جوړ شوی دی په دا والا باندې دي کې دوه ډپارټمنټ ډېر سرګرم دی. یو ټیمې دی چې هغه د هر ځای ټیمې هغه اپروول ورکړي، بل اریګیشن ډپارټمنټ دی. اوس د دغه دواړو نه پوښتنه کول غواړي چې تاسو څنګه انوسی ورکوله چې تاسو نن کاغذونه ګرځوي چې 200 کال کې کوم آبادیان شوي دي کوم کنسټرکشن شوی دی هغه دا په ورځ کې خونه جوړ شوی کنه، دا په یو ورځ کې نه جوړ شوی. نو بیا تاسو هغه لپاره انوسی څنګه ورکوي، هغه لپاره تاسو هغه علاوه کوي څنګه چې هغه تل کې بلډینګ چې کوم دی کنسټرکشن شروع کی. دویمه خبره چې کوم وټه کېږي سیفټي وال چې کوم روان دی د سین غاړه ته هغه ټیکټ کې د ځټ کې بي سره ده. نو هغه دا کوم ارزي تور باندې چې کومه دا دوی دا لار بند کړي وو بو د پاره چې دلته کې دوی کار کوي یو بند راځي نو دې له دای اجازه چا ورکړي. اریګیشن ډپارټمنټ ټول لګي چې دا ځټ کې بي خپل په مرزي کړي دی، ځټ کې بو چې خپل په مرزي باندې نشو کولای ایکسپریشن دا موږ د اریګیشن ډپارټمنټ باقاعده چینل لګړي چې تاسو په دې چینل باندې ځان ته وټاو کوي لار وب باندې کوي او خپل کار چې کوم دی کنټراکټ کوي. بل د کوم زیات هوټل چې به متاثر شوی دی ریلیکس هوټل، نو هغه ریلیکس هوټل خپل سیفټي لپاره چې حکومت بار بار باغې تنګو یا اني هاو هر څه چې هغه ځان لپاره یو دیوال کړو چې دینه بار زموږ ملمانه راځي یا زموږ کوم دلته کې سیفټي والو ته منګو وایو کنه سیفټي وال بالکل نو یو سیفټي والا شولې چې ملمانه دینه بهر ته نوځي. باقاعده تور باندې اریګیشن ډپارټمنټ راغلی دی او هغه دیوال چې کوم دی هغه مات کړی دی چې کېبل لار ورکړی چې تاسو دینه خپلار شي خپل ګاډي ماډیم بوځي تاسو کوی نو کوي. اوس پته نه لګي چې کېبي څنګه په انتظامیه باندې زوره ده چې هغه لپاره هر قسم فیسیلیټي چې کوم دی هغه مهیا کیږي او بیا دا غي نقصان چې کوم دی هغه د صوت ولستر سي. نن ما په دې باندې یو تحریر لیکلی و چې یو کومه غلط کوټیشن هم ډیر زیات وکړل. ټورست هم باقاعده دي کې لکه بدقسمتۍ بد احتیاطي نه کار اخلي، نه غي د غیم سر دنځلونه بد احتیاطي نه کار اخلي. نو هغه به احتیاطي کړی دا چې ته څنګه په کچا وټه باندې چې د شوګو پراپر وټه نه ده شي یا پراپر غټي نه لګیدلی خو صرف ایکسیویشن شي او به یو سیټ تړولې دي او ته پاره په ټاپ ټاپ باندې سین منځ څنګه دي. نو باقاعده په هغه کې دا غیم کوته یعنی هغه نه پس بیا موږ هغه کوټیشن دا چې ټول سینیئر صاحبانو چې د سوت ورست یا ټوریزم چې کوم دی هغه ډېر غټ ځان ورسو او باقاعده تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن روان دي باقاعده تور صحافیان هغه کور کوي او دا کریټ مالي چې موږ ټول باندې خبر ورکو. صحیح. نو یو خدمه په خیال صحافیان لم لګ د تخلیقي ذهن نه کار غوښتل احتیاط پکار دی د دې مختلف اسپیکټس هغه ټول چې د ټچ کول پکار دي کنه. بالکل. اوس د کرش مافیا یا دغه چې د بجری مافیا د ډیرو سيزونو خدام ډیر زیاته ذمہوار ده او ته خو داخله کې منګ خپل موږ مټه کالج ته د خو داخله چوک نه بتلونو الته کې وا چینه وی ډیر زیاته الته کې ډندونه بو لړو الته کې وا سرور 15 قسم لا دغه بو د ساګ به پیدا کېدو هغه به خلک براتل دا غنه به هغه شو کوو الته کې بیا پکنیکس پکې کېدل دا خلک څوک چې د دومره زورور دي چې یو طرف ته غرونه چې دی هغه ټول وکنستر هم دغه د مټو د خاله په منځ کې یو غر چوک تاسو ګوره هغه ټول ختم شو په منځ کې خو دا دغه نه چوچتې د سینه او دغه لیول چې دغه بیا ډیسټرب کین دا دومره زورور ولې دي چې په دې باندې تر اوسه پورې چا چې د لاس نه دی چول هلان کې ستا او د نور خلک چې کندي دغه پوسټونه زه ګورم چې هغه پر تشویش اظهار کوي. بالکل جی اصل کې کومګه ورو موجوده چې کوم زموږ سیاسي لیډران دي باقاعده تور باندې هغه دي کینوال دي نمونه نشه مخته تاسو مخه پیژنې منګم کله پیژنو چې دي کې زیات ایسل چې کوم دغه چا ده او د چا ته زیات لیش چې کوم دی هغه د کې لګیا دی کار کوي او بیا دغه واره او دغه خورې او دغه نور فیملی وغیرہ وغیرہ یا خلکو ته جنگونم وغیرہ وغیرہ صحیح او مالی کې من کتلیم دي څومره صحافیان هغه تاثیر کړی دي ذهني وهلیم دي نیچر چیلنج کول چې دي دا همیشه به د زیان او د نقصان ذریعہ چې کوم داغه به جوړیږي چې کله موږ نیچر چیلنج کوو د سواد ټیم تاسو په ډیر عمر ده سر تاسو په خیال شي په دې کوم میچ ایج کې 30 یا 31 سال زموږ عمر دی په دې کې ما د سواد د سین خولاري زلي دا اوس چې سړی سین تلل شي سړی یریږي ماشومان ته نشي لګلې ماشومان نشي پرې خو دی ځکه ایکټیویشن به کومه شي چې ماشوم وي کله راغی دی او چې هغه ته کوشش نو غډیر جوړي نو د دې خلاف مخکې موږ ډیر आवाजونه چت کړی دي بلکې بسونو تنخوا د پیج چې زموږ په باندې ډیر ریپورټونه د دې باندې تللی دي اخبارونو کې په دې باندې لیکلو شو اوس موږ هم نه پوهیږو دا کم خلک د چې دومره زورور دي چې هغه حکومت هم چیلنج کوي حکومت دومره بے بس دی چې هغه غیر لپاره پراپر تنظیمات نشي کولای یا خو حکومت په دې کې په خپل انوال دی چې پیسې اخلي ریشوت پکې اخلي یا حکومت هم دا غواړي چې د سواد د سین خلا چې کوم دا ختم شي او د سواد ټوریزم چې کوم سپورت دی هغه ته زیان یا نقصان ورسي ډیر مننه په دې باندې چې کوم خوخيار یا په خلک ته د سواد سودن کې هغه دې باندې مخکې محتجونه کړی دي بار تاسو هم کتلې چې تاسو تعلق هم د سواد سره منګم کتلې دي بیا
په کار چې په دې باندې احتجاجونه وشي او چې کم کس اکسیویشن لپاره کوشو سینته نو باقاعده تور هغه له هیوی پرچه په کار دا او دغه خلاف قانوني کاروایی په کار ده نو اله ممکن ده چې دغه نقصانات چې کوم دي هغه ژوندۍ حواله سره نقصانات دي او هغه مالی نقصانات چې موږ دغه نه بچو ډېر مننه اوس خو ایشو چې دا وېسه هغه انټرنیشنل جوړه شوې ده د ټیم کې پاکستاني مین سټریم میډیا چې درې ورځې څنګه لګیا ده ایون د بي بي سي په څلور ستوریان راغلي نو خدای دې چې په دې واقعیا نه چې د خیر جوړ شي او د سواته ټوریزم چې د هغه وده وکړي خو دغه کم ذمہواران چې کم دي هغې خلاف سخته کاروایی پکار ده خو دا ونه شوه نو زمونږ حکمرانان چې کم دي زمونږ ادارې چې د هغې ذمہوار ډېره مننه خوشحاله اوسئ هغې ډېر ښه معلومات زمونږ سره شیر کړه او د سوات نه صرف دا چې دغه بجري مافیا چې ده ډېره زیاته طاقتوره ده بلکې هلته کې ټمبر مافیا چې ده هغه هم د سوات د عربونو چې کوم ځنګلات دي یا لرګی دی چې په هغې کې دیار هم شامل دی چې هغه په دنیا کې ناپید کېږي یا ختمېږي انویلیبل کېږي هغه چې دی هغه هم د خطرې سره مخ دی او څوک یې تپوس هم نه کوي تاسو یقین وکئ چې زه د کوم کلي یم زمونږ د کور له پاسه ځنګل دی خو مونږ په دې ټایم کې د لرګي په ځای باندې په خپل کلي کې د ځنګل لاندې مونږ د اوسپنې دروازې چې دي هغه استعمالو هغه اخلو او د سوات لرګی چې کوم دی هغه خدای خبر چې پیریانې وړي کو څوک وړي په هوا کې ځي کو په د سمندر د سیند کې ځي چې هغه پېښور او درګۍ او څښاکوټ او اسلام آباد خاص کر د اسلام آباد مارکیټ چې دی هغه ترې ډک دی نو په دې صورتحال باندې په کار ده چې کومه پولیټیکل لیډرشپ دی کوم چې هلته کې د امن جرګې خلک دی هلته کې د سوات ولسي جرګې خلک دی په کار ده چې په دې باندې کینې او خبرې چې دي څوک دی احسان الله صاحب السلام علیکم احسان الله صاحب جی السلام علیکم عقیل صاحب ډېره مننه انجینر صاحب تاسو یو پریس کانفرنس هم وکړو په نیشنل پریس کلب ما په مین سټریم میډیا باندې د هغې ټیکرز کتله دا په څه ایشو باره کې او دغه د سوات واقعیت چې کوم ده یا دلته کې چې کومه دهشتګردي روانه ده کومه بدامني ده کوم کرپشن ده کوم بیډ ګورننس دی په دې باندې ستاسو د پارټۍ موقف څه دی او چې کوم په دې ټایم کې په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن پارټیانې دي د هغو کردار ته په څه نظر باندې ګورئ تاسو د دې چې موږ پریس کانفرنس په 1 پوینټ ایجنډا د سوات په واقع وو د سوات واقع دوه تناظر او د وخت کې چې دوه اسپیکټس وو یو اسپیکټ دا چې دلته کې راغلي د نور صوبو ملمانه پروټیکټ نه کړی شو صحیح بیا د اغوی د مړی چې کوم دی دلته نه مونږه د ګاربیج په گاډو کې پنجاب ته ډېره د افسوس او د شرم خبره ده د افسوس خبره نه د شرم خبره ده نو یو طرف ته زما د حکومت د فیلیر زمنګ د صوبې د حکومت د فیلیر خبره ده بل طرف ته زمونږ د روایتو پورې خندا کو توهین شوی دی او تحریک انصاف چونکه داغه سیاست او داغه اخلاق هم دغه سیدي او د هغوی لیډر هم ټول عمر دا کار کړی دی نو مونږه د دغه واقعي په ټول اسپیکټ کې خبره کوله بیا موږ دا خبره کوله چې د کمی صوبې د ریسکیو اکوپمنٹ چې کوم دی سیاسي مقاصدو د پاره استعمال شي نو دا کریمینل اکټیویټي دا هغه صوبه کې به خلک څنګه پروټیکټ پاتې شي کومه صوبه کې چې د ډیزاستر مینجمنت اکوپمنٹ چې کوم دی په سیاسي مقاصدو کې استعمال شي الته څوک نشي بچ کېدی او بیا په کومه صوبه کې چې گورننس فیلیر دا وي چې اس قسم ټوریست پروټیکشن میکانیزم نه وي چې دا ټوټل پروینشل سبجیکٹ دی ٹھیک تا یعنی په سیندونو کې په جیلونو کې خلک سپورتس کوي واټر سپورتس کوي رافټینګ کوي بوټینګ کوي دا خلکو لا لایسنس چا ورکړي دي اپریټرز لا دغه بوټس دغه کشتۍ چا چیک کړي دي انسپیکشن شوی دی آیا داس یو میکانیزم شته دی وسایل هم د لپاره خبرپور موجود دي خو وسایل د کرپشن په نظر کیږي وسایل د دوی د لیډر د لپاره د جلسونو د لپاره کیږي نو دغه د لپاره ولې نه کیږي دا سیلاب چې راتلو د کالام نه نو بنګوري تر رسیدو کې د 3 غنټې لګي بالکل نو تا کم او شپم نو تاسو خبره کټ کوم جی لکه یو داسې وي یو علاقه ډیره زیات لري وي
انکسیسیبل وي یا داسې وي چې لکه ټایم داسې وي چې هلته کې خلک وده وي بالکل په رڼا ورځ چې د خلکو ته کیمرې لګولې وي هغه بېبسه ولاړ بېبسه که بیا فیلیر نه اکسپټ کول بیا هغه کې چې کوم دی بالکل یو داسې رویه چې به حسی وي پکې به شرمي وي پکې نو دا خبره دی صوبې خلکو ته کول ضروری وو چونکه دا کریمینل اکټیویټي وا نو په وزیر اعلی په ډي جی پی ډي ایم اے په ډي جی 1122 باندې اف آی آر پکار دی او د مرډر اف آی آر پکار دی په دوی او د سواد چې کوم ډیسټریکټ اډمنسټریشن د چې څومره دی په هغوی هم په ریلیونٹ پی پی سی کې او سی پی سی کې په هغوی هم کیسز پکار دي دا نشي کېدی چې یو ځل تاسو ته کیسه فکر یو دوه درې کسان بل لري کوي هغه وایي چې معطلي چې ده ما تېره ورځ انجینر صاحب د یو وکیل صاحب سره نور عالم خان سره خبره کوله هغه ماته وایي چې خبرې هغه د سپریم کورټ وکیل دی هغه وایي چې خبره چې کوم افسر څوک معطل کړي هغه دومره خوشحاله ځکه چې هغه وایي چې زه به پکې ارام وکړم که نه نو په دې دا کریمینل اکټیویټي ده او په دې کریمینل پروسیډینګ کول پکار دي بالکل دا اساسو نوټس کې بل خبره راولم اوریدونکو دې هم د دې نه خبر شي چې دا په نومبر کې چې کوم د دې صوبایي حکومت وسایل چې کوم دي د 1122 او د ایمرجنسي سرویسز سمیت کوم اسلام آباد کې چړای د پاره استعمال شي دا غي لاګت چې کوم دی چې هغه د ټیم کې هم د پنجاب او د فیډرل ګورنمنت سره دی هغه 50 کروڑه دی او انجینر صاحب د پیښور نه بعد د 1122 د ټول نه زیات فیسیلیټیز چې کوم دي هغه د سوات نه تللی ځکه چې د سوات د درې وزیران هم دي او هلته کې ټول ایم ایل ایز او ایم پی ایس دي هغه د دي انجینر صاحب لګا جی او بل دا وایي کې کوم ایم پی ای دی او کوم وزیر دی فضل حکیم دا غرور فرین چې کوم دی په 1122 کې په 15 لک روپۍ باندې برتۍ کړې دي شاباشي نو چې ته خلک په پیسو برتي کې نو هغه چرته رضاکارۍ ته تیار وي هغه چرته د ریسکیو کار کوي نو دا هم پکې فیکٹر دی دا دغه ته بمره شو انجینر صاحب تاسو خبرې خو دومره واضحه دي او هغه باندې چې د موږ خبره وکړو تاسو وکتل چې په تیر هفته کې د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې په دهشتګردۍ کې ډېر زیاته اضافه شوې ده شمالي وزیرستان کې د فورسز باندې 2 ځله خودکش حملې وشوې په لکي مروت کې چې د فورسز په نښه شو په پیښور کې بیګا د یو افغان دغه چې د ټیرریست هغه د خپل سہولتکار سره چې د هغه وجل شوی دی چې خودکش حمله کوله تاسو څنګه نه چې دغه بدامنۍ چې دا کم لهر شروع شوی په دې کې هم د صوبایي حکومت کردار موږ ته په لا تعلقې باندې مشتمل یا مبني چې دغه ښکاري دې دوه خبرې دي کنه چې دا بدامنۍ چې زړه ده نه وي خو نه خو اضافه پکې ډېر زیات وشو تیر هفته ډېر زیات شوی دي نه جی زه راځم دې خبره اوس په دې باندې د یو کمبیټ کیسه روانه ده چې هغه روانه ده نو اضافه خو بکیږي ظاهر خبره ده هغه طرف نه بم یو کیسه راځي ریاکشن خو بخیا خوشاین خبره ده چې په دې باندې اوس یو سیریسنس سره یو کار روان دی ها اوس په هغه کې یو اپریشن جو کسی رواني دي سیویلین ګورنمنت په هغه کې خپل چې کم کردار دی هغه ولې نه کوي نشته پکې بالکل نشته نو تاسو دا چې هغه دا سیویلین ګورنمنت چې کوم د خیبر پختونخوا دی د فیلیر د میس منیجمنت د کرپشن دا خو تاسو یو خبره شو چې دوی هم په بې شرمۍ سره په دې باندې څه کار هم نشته په دې خبره بیا به تا ته وایي چې موږ خو صرف 804 راویستو دپاره راغلي وو نو خبره دا ده چې دا نور په دې صوبه باندې بوج دی د دې صوبې په وسایلو بوج دی د دې صوبې د ترقۍ په لار کې دا تیر شوي 12 کالونه یو خنډ دی دا خلک د دوی خاتمه او د دوی دغه تلل دا ډېر ضروري دی ډیره مننه انجینیر احسان الله صاحب مرکزی ترجمان دی د عوامي نېشنل پارټۍ پر ټول ایشو باندې زیات ښه پوهیږي په تیره 3 ورځو کې د خیبر پختونخوا په 11 علاقو کې چې د هلته کې حملې شوي دي خاص کر په سیکیورټي فورسز باندې هم په دغه پس منظر کې چې موږ به د وسیم سجاد سره هم خبره کوو او د ډاکټر بختزمان صاحب سره چې دغه سره هم خبره کوو ځکه چې دغه دوه اهم ایشوز چې کوم دي په دې باندې انټرنیشنل میډیا هم لګیا د خبره کوي د شمالي وزیرستان کې چې کوم صورتحال جوړ شوی دی د نننی نه دی وسانۍ نه دی ښکاري داسې چې کوم د عسکري قیادت یو واضح موقف دی
او هغه موقف اظهار چې د هغه 13 ورځ شمالي وزیرستان د سوسایډ اټیک نه بعد آرمی چیف فیلډ مارشل اسم منیر صاحب د پیښور د 11 کور چې کوم دوره کړې او هلته کې بریفینګ ورته ورکړی او د هغه د بعد چې SPR کوم سټیټمنټ جاري کړی او د هغې خلاصه هم ده چې د دهشتګردو سره د هغې چې کوم سپانسر دي د هغې سره مطلب د هغې چې کوم د هندوستان بعضې نور ملکونو ته چې هغه پاکستان دشمنه دي هغې ته اشاره وه د هغو سره او د فیسیلیټیټر سره کوم خلک چې سهولتکار دي هغه سهولتکار چې هغه دغه ټایپ خلکو ته فیسیلیټیشن ورکوي، هغې ته پناه ورکوي، هغې ته خوراک ورکوي، هغې ته ګاډي ورکوي، هغې ته هغه مقامي لهجه کې یا لفظونو کې چې د انټیلیجنس ورکوي، د هغو سره به څه قسم د رعایت نه کېږي. او بله غټه خبره هغې دا کړې وه چې موږ د افغانستان سره د یو برادر ملک په حیثیت باندې تعلقات ښه کول غواړو، هغه زموږ خواهش دی. خو هغه د دا خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ځمکه د فتنة الخوارج یا د دهشتګرد تنظیمونو یا د ګروپونو په لاس کې د پاکستان خلاف چې دی هغه دی نه استعمالیږي. په دغه باندې هم سوچ پکار دی په شمالي وزیرستان کې چې په کومه طریقه باندې حالات جوړ شوي دي د هغې کردارونه خلکو ته معلوم دي، خو عوام دې په دغه پوره اپیسوډ کې یا په دغه پوره چپټر کې هغې ته زموږ درخواست دی چې هغې د کوشش وکړي چې هغه د سیکورټي فورسز سره او زمونږ چې کوم انټیلیجنس ایجنسیز دي زموږ چې کوم متعلقه ادارې د هغو سره کوآپریشن وکړي. په دې باندې دی پولیټیکل پوینټ سکورینګ نه کوي چې یا تلاشي واغسته یا چې کوم دی لږه سختي پکې راغله، ځکه چې د ټول نه زیاته متاثره کېږي په دغه جنګ کې په دغه حملو کې عوام او د هغې مفادات. څوک زموږ سره په لار وای ښه بختمان ډاکټر بختمان یوسفزی زموږ سره په لاین باندې. السلام علیکم بختمان صاحب. وعلیکم السلام جی. ما ستاسو یو پوسټ هم وکتو او ستاسو تاثرات مې هم وکتله. ډاکټر صاحب زموږ خو کشر ومې، خو موږ کو دغه پوره د خیبر پښتونخوا د ګورننس ته وګورو یا زموږ چې کوم تعلیمي حالات دی، زموږ چې د سوشل میډیا کوم غیر ضروري غیر ذمهدارانه استعمال، بیا تیر په تیره باندې د سوات واقعې چې دغه ټول خیبر پښتونخوا چې کوم دغه هغه موږ چې ورته وایو که نه امبیرس کړی ده ډېره زیاته زموږ د خلکو توهین شوی دی پکې. ما ته په فرست ټایم پته ولګېده چې تاسو د کلایمټ چینج چې کومه چیلنجز دي ستاسو دغه پوسټ نه ما ته اندازه ولګېده چې دا څومره خطرناک دي، د دې څومره اشکال دي، شیپس دي، او بیا خیبر پښتونخوا چې کوم دی هغه د دې نه ډېر زیات متاثره کېږي. نو په دغه باندې لږ زمونږ ګایډنس وکړئ نو زما په خپلو معلوماتو کې به اضافه وشي، ځکه چې زموږ خو خبره دا وي چې موږ کلایمټ چینج دې ته وایو چې یاره بس یا باران زیات وشو یا ګرمي زیاته راغله، دې نه علاوه چې دی مخکې شاته چې موږ په داسې ډېر پوه نه یو پې. ډېره مهرباني محترم عقیل صاحب. داسې دی چې کلایمټ چینج خو ځان له یو خطرناک فنامنا ده، خو د دې نه زیاته خطرناکه خبره دا ده چې موږ ته اډو پته نشته چې ادراک نشته، زموږ سره معلومات نشته، زموږ سره تاسو چې څنګه وفرمایل که نه چې موږ کلایمټ چینج دې ته وایو چې ګرمي زیاته شوه او یخني زیاته شوه یا په ګرمۍ کې یخني راغله. دا خبره د دې نه ډېره مخکې وتې ده چې که موږ لږ اعداد و شمار وګورو نو په دنیا کې چې کوم د ټولو نه زیات ملکونه د کلایمټ چینج یا د موسمیاتي بدلون نه متاثره کېږي، پاکستان په هغې کې په 5م نمبر باندې دی. په څویم نمبر دی؟ او په 5م نمبر باندې په 200 ملکونو کې په 5م نمبر. او جی او دا څلور چې کوم نور ملکونه دي چې نو دا هغه ملکونه دي چې دا متاثره کېږي، خو ډېر خو دی معاشي توګه باندې مضبوط دي یا اداره جاتي تور له مضبوط دي، اداره جاتي تور باندې مضبوط دي. نو د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې چې د هغې ټاکلي دي خپلوي هم. زمونږ مسله دا ده چې موږ سره نه خو وسایل شته دی، نه موږ سره خبرتیا شته دی، نه آګاهي شته دی، نه زمونږ د میډیا په کانټینټ کې په پرایورټي کې کلایمټ چینج شته او څوک پوهېږي هم نه. او بیا چې موږ د میډیا خبره کوو نو کلایمټ جرنالیزم په ټوله دنیا کې دا وخته د ټولو نه زیات سکالرشپس چې کوم دي د هایر سټډیز دپاره هغه په کلایمټ جرنالیزم او په انوایرمنټ جرنالیزم باندې دي. زمونږ په یونیورسټیانو کې، زمونږ په کالجونو کې، په تعلیمي ادارو کې خلک خبر هم نه دی چې کلایمټ چینج یا کلایمټ جرنالیزم د دې اثرات یا چیلنجز څه دي. نو هغې نقصان دا کېږي چې چونکې موږ خو یو طرف ته کلایمټ جرنالیزم نه پیژنو، بل طرف ته کلایمټ چینج نه پیژنو، نو موږ هغسې ریپورټینګ نشو کولی. د سوات واقع که تاسو وګورئ یا دغسې د 2010 سیلاب وګورئ، د 2022 سیلاب وګورئ او دغسې نور پرله پسې تاسو دا پیښې وګورئ، نو دا په دې وجه باندې وشو چې خبرتیا نه وه. تاسو دغه ریسنټ انسیډنټ طرف ته اشاره وکړه، لکه د خوازخیلې نه چې دغه مدین نه د خوازخیلې په لاره باندې چې دا سیلاب راته، نو په دې کې 90 منټس په دې کې ډېر غټ ډیوریشن دی. چاته دومره پته نه وه چې لکه موږ چاته ټلیفون وکړو، چاته ووایو
چې یاره اوبه را روان دي. او بله مشینري چې د چونکې د یکم محرم چوټي ونه زمونږ انتظامیه چې ده نو هغه په چوټۍ کې بیا په خپله په سیلونو پسې لاړ شي. په یو ځای کې ریډ الرټ دی، په یو ځای کې چې د نو کلایمټ چینج دی، په یو ځای کې مخکې سیلابونه راغلي دي، خورونه نالیانې جوړې شوي دي د تجاوزاتو په نتیجه کې. نو دغه خبرتیا که زموږ صحافي ته وی نو د به په دې وخت په وخت کار کو. بله خبره چې دا ده چې دا صرف د بارانونو پورې یا د سیلابونو پورې محدود نه ده خبره. دا چې زموږ لایف سټایل، زموږ خوراک، زموږ ترانسپورټ، زموږ کنسټرکشن، زموږ هاوزینګ سوسایټیز، زموږ سیمټ، زموږ سړک، زموږ تارکول، تاسو ګورئ چې زموږ چار چاپیره سیمټ، سریا، تارکول دي، نو دا خو یو تاو را پریدي کنه چې ٹھیک شو چې دغه تاو بیا چې بیا غواوري ویلي کوي نو هغه راځي سیلابي شکل اختیاروي. زمونږ واټر ټیبل لاندې دي ځکه چې یو خو مونږ اوبه ډېر بې درېغه پېښور وایي د پېښور او کابل وایي چې دی وایي د ډېرې غټې خطرې سره مخ دي واټر ټیبل په حواله باندې. خطرې سره مخ دي. پوهان دا وایي چې کوم په کلایمټ چینج باندې ریسرچ کوي چې راتلونکي وخت به د دې نه زیات خطرناک وي. او دا اوس چې د پشکال بارانونه شروع شي کنه چې نو دا به د دې 13 سیلابونو ریکارډ هم مات کړي. ګرمي غځېدلې ده چې 2 میاشتې زیاته شوې ده، یخني 14 ورځې کمه شوې ده. ریسرچ دا وایي ګرمي 2 میاشتې زیاته شوې ده، د ګرمي ډیوریشن چې د دورانیه بالکل تاسو وګورئ تر نومبر دسمبر پورې چې ګرمي وي ٹھیک شو. او یخني چې بیا 14 ورځې کمه شوې ده، په د جنوري فروری کې لږ ډېر یخني وشي او بیا موږ ګورو ډایرکټ چې دنه پکې ولګي. دا کلایمټ چینج خو دې کې مونږه تاسو زمونږ اوریدونکي کتونکي خلک ټول کنټریبیوټ کوو. ونه نو میسیز مونږ چرته نه پریدو، خوړ کې مونږه آبادیانې کوو، په سیندونو کنکریټ ټول دغه چې مونږه د یخ علاقې په کنکریټ کې بدلې کړي دي. تاسو ډېر خبره وکړه. مونږ کنکریټ چې واچو کنه چې نو زمکه ته وب نه دي نو هغه چې بهيږي نو یو طرف ته خو سیلاب لار بزن لو، بل طرف ته واټر ټیبل لاندې لاړ شي. مونږ هغه بد قسمت قام یو وکیل صاحب چې مونږ د سکلو په اوبو باندې ګاډي، فرشونه، سړکونه، لاري کوسي وینځو کنه جی. راتلونکي وخت کې به په اوبو باندې جګړې کیږي او هغه وخت لري نه د 2050 ریسرچ دا وایي چې پاکستان کې به جګړه چې دا یا پاکستان کې چې به کوم پرابلم راځي نو هغه به د سکلو د اوبو کموت پر راځي، سوکړه به راځي، د سکلو اوبو بنې. نو دغه ټول موسمیاتي بدلون دی چې نه په دې باندې مونږ خبره کوو، نه په څوک پوهیږي، نه په تعلیمي ادارې کار کوي، نه په میډیا کار کوي. مونږ هغه په سیاسي ډسکشنز او هغه باندې لګیایو. زموږ سیاست هم کلایمټ چینج سره تړلې دی جی، زموږ تعلیم هم د دې سره تړلې دی. تاسو خبره کوله چې زموږ رویه چې دی هغه د سره تړلې دي. زمونږ رویه چې د دې نفسیاتي اثرات دا دي چې تاسو وګورئ چې زمونږ انټالرنس، عدم برداشت په سوسایټي کې ولې زیات شوی دی. هر دویم کس چې هغه جنگ ناری وایي، ډس کوي، کس وجني، هغه وجه دا ده چې بهر ټمپریچر تاسو ته زیات شو، هغه تاسو په دنه ټمپریچر باندې اثر غورځي. لکه موږ د دې یو مثال اکثر دا ورکو چې روزه کې جګړې زیات شي. روزه کې جګړې په دې زیات شي چې موږ وبنسکو، زموږ دنه ټمپریچر زیات شي نو زموږ مازغه ته ود شي. اوس خو خبر د روزي نه وته د اوس کوم هر وخت جنگ کوي. هغه وجه دا چې بهر ټمپریچر تاسو ګوري چې کله موسم خوي، باران وي او د خلکو مزاج کې نرمي وي نو چې ګرمي شي د بنده موډ سیم خراب شي. خو اوس دا ګرمي چونکې د شپږو میاشتو نه 8 میاشتو تراله نو مطلب دا چې 8 میاشتې مونږ جګړه کوو. نفسیاتي اثرات یې دي. خوراک څخه تاسو وګورئ مونږ به مشرانو نو اوریدل چې غټه وخت خوړل خپل موسمي د میانو، خپل موسمي اوس مونږ کالو سر غټه وخت خورو د میانم خو سبزیانې مونږ نه خورو، جنک فود. نو دا هر څه چې کم کاربن ډای اکساید ګیس پیدا کوي هغه خو ظاهره د گرین هاوس ګیسز په شکل کې زی برغه ترپال چې کم دی هغه نور مضبوطیږي، نور تاو لاندې راشي، برغه نزي نو چې هغه لاندې پاتې شي، تاو زیات شي، چې تاو زیات شي ووري ویلی شي، چې ووري ویلی شي سیلاب راشي مونږ ځان سره یوسي. یاره ډیره مننه. د دې نه بعد چې دی دا خو موږ د ډېر زیات په تشویش کې د مبتلا کړو او ډېر ګوره هر خبرې کې وزن دی که نه، لکه عام الفاظو کې تشریح وکړه لکه دا موږ چې د غوسې کوو. ښه په دې کې بل چې دی دغه د وار رپورټینګ چې موږ کوو نو خو زموږ لږ ډېر ایریا ده نو په هغې کې به هم دا وي چې کم خلک غوښه ډېره خوري، بسیار خوري او ګوشت خوري زیات کوي نو هغه جنګونه هم کوي. پښتانه چې دي ماشاءالله د دوه کارونه ډېر زیات کوي. خامخا به اوس هم د وانا نه الو خو دا چې کوم بخدمان یوسفزی چې دا کومه خبره وکړه که نه په کار دا چې زمونږ پېښور بیسډ میډیا چې کوم ده هغه په دې باندې ډېر زیات کار وکړي، ځکه چې بقول د هغې چې په پاکستان کې خیبر پښتونخوا چې ده خاص کر د کلایمټ چینج د اثراتو نه چې ده د هغې نه ډېره زیاته متاثره ده. بیا هغه زړې خبرې ته دغه کېږم چې د دې سره تړل چې کوم د خیبر پښتونخوا د سکیورټي صورتحال دی په هغې باندې هم زمونږ خلکو له خاص کر د قبایلي سیمه د شمالي وزیرستان خلکو ته به زما ذاتي درخواست دا وي چې
په دې باندې پولیټیکل پوینټ سکورینګ نه کوي. دا شمالي وزیرستان په ماضي کې دغه پوره قبایلي سیمه چې ده دا د ډېرو غټو ستونزو سره مخ شوې ده. دلته کې نه صرف دا چې خلک ډېر زیات ځپلي شوي دي، خلک بې کوره شوي دي، هغه ټي ټي پیز او دغه چې کوم دي د آی ډي پیز جوړ شوي دي، ډېر زیات خلک د خپلو علاقو نه بې دخله شوي دي. د دې واحده لار دا ده چې که یو طرف ته موږ د خپل فورسز سره ممکنه حده پورې تعاون وکړو، نه بل طرف ته زمونږ پولیټیکل پارټیانې چې کوم دي، زمونږ علما چې دي، زمونږ میډیا چې ده، زمونږ عوامي نمایندګان چې دي، هغه دې هم د خپل ذمه دارۍ ادراک وکړي او دا کوم سهولتکاره چې دغه ګروپونو ته یا افرادو ته سهولتکاري کوي یا د هغو سره همدردي وي، هغې دې هم په خپل رویو باندې، په پالیسو باندې، په خپل اقداماتو باندې نظرثاني وکړي. ځکه چې په یو علاقه کې چې کله نوبته د اپریشن پورې راځي، نو هغه بیا د ځان سره ډېر غټ سانحات چې کوم دي، ډېر غټ واقعیات چې کوم دي، ډېر غټ خفګانونه، نقصانونه چې دي، هغه مخې ته راوړي. موږ ته په خیبر پښتونخوا کې صرف دا چې د دهشتګردۍ او ترهګرۍ او انتها پسندۍ موږ مخه کوو، بلکې دا موږ چې په کوم ایشوز باندې روان یو چې دلته کې د گورننس ایشوز دي، دلته کې د انجینیر احسان الله خان چې دا خبره وکړه چې د یو وزیر رور چې د هغه 15 لک تنخواه باندې په یوه اداره کې کار کوي، خو د هغه کوالیفیکیشن چې کوم دی د هغې دپاره فټ نه دی. هغه ماشوم چې هغه پلار د ګوتې نه نیولی او هغه به پلار تر بره کتله. تاسو رښتیا خبره وکړه وختي ما ته زمونږ سینیر سټیشن منیجر چې دی خالد خان ما ته دا خبره کوله چې ما هغه پوره ویډیو کتلی نه. ما ورته ته خو ویډیو وې، زه هغه تصویر نشم کتی. نو هغه به د یا هغه پلار چې یو اولاد لور ده او که زوی دی چې د هغه ګوتې نیولي او هغه دی خو د خلکو ته ګوري چې زمونږ مدد له به څوک راشي، شاید پرېږدي په هغې باندې ډېر زیات دغه کړی چې د هغو توقع دا وه چې زمونږ مدد له به څوک راشي، خو څوک هم رانلله. دا څومره د بېبسۍ لکه څوک په ځان دې څوک راولي د پلار په حیثیت باندې چې که زما بچی وي یا زما کور والا وي، زما خور وي، زما پلار وي او هغه په 21مې صدۍ کې د ډیویژنل هیډ کوارټر په فضا ګټ غوندې ځای کې دغه سره دغه صورتحال هغه مخې ته راځي. دا څومره بېبسي ده، دا څومره د افسوس خبره ده، بلکې دا څومره شرم خبره ده. او د هغې نه بیا هغه چې اوس پر ستم بالا ستم ده چې زمونږ وزیر اعلی صاحب وایي چې زه هلته کې ناست وی چې ما دا هر څه بچ کړی وی. لکه تاسو اندازه ولګوئ چې دا زمونږ حکمرانان دي. او وختي ما خپله باندې یو ټي وي باندې خبره کوله چې یاره ما ته خو ښکاري داسې چې څومره پارټیانې چې کوم دي د دې صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت سمیته دوی د خیبر پښتونخوا د ولس نه انتقام اخلي. دوی د خیبر پښتونخوا د ولس نه چې د انتقام اخلي. په کار ده چې موږ په خپل رویو باندې نظرثاني وکړو او موږ په دغه واقعه باندې څنګه چې اویس خبره کوله چې یاره موږ خو مشهور د دې دپاره یو چې موږ به د مېلمنو تحفظ هم کوو، هغې ته به موږ خوراک هم ورکوو. خپله زما د سوات سره تعلق دی، موږ چې کله میلمانه راځي او هغه هوټلې ډکې وي د ګرمۍ په موسم کې، نو موږ خپل خپلو کورونو ته خپلو حجرو ته یې راولو. زموږ بعضې خلک ورته په کورونو کې دننه چې عام خلک وي وس نه رسي، هغې ورته خپلې کمرې خالي کړي، ورته دا تپوس هم نه کوي چې ته کوم ځای نه راغلی. دغه د خیبر پښتونخوا په تاریخ زموږ په میلمستیا باندې، زموږ په سو کال غیرت باندې هغه یو سوالیه نشان لګېدلی دی چې زموږ نسلونه به هم د دې تلافي ونه کړي. او بیا بل طرف ته دې ته وګورئ چې موږ مشکور یو د امیر مقام صاحب یا د گورنر صاحب یا د بعضې نور لیډرانو چې هغې هغه متاثره خاندان ته تللي دي. صوبایي حکومت چې دی دومره هم نه کوي چې کله په یو ځای کې یو افسر مړ شي، د خپل پولیس افسر مړ شي، اهلکار مړ شي، یو پولیټیکل ورکر مړ شي، د امن کمیټې څوک ممبر مړ شي، د دیو ایم پی ای یا ایم ان ای چې کوم دی که نه هغې فاتحې هم نه ځي. په دغه کې هم په کار دا وه چې وزیر اعلی صاحب تللی وی او دغه خاندان سره چې د هغو سره اظهار تعزیت کړی وی، اظهار همدردي ورسره کړی وی. دا کم مخلوق دی؟ دا که یو طرف ته خیبر پښتونخوا خاص کر جنوبي اضلاع او قبایلي سیمې چې کوم دي هغه په د دهشتګردو پر مکرم باندې پرېښودي دي، د خپل حصې کردار چې د هغه پکې نه ادا کوي، د هغو دپاره نرم ګوشه چې د هغه په ذهن کې ساتي. نو بل طرف ته هغې د سوات غوندې علاقه کې خپل میلمنو ته هغه خلک چې هغو خپله پیسې چې کوم دي هغه په سوات کې خرج کولې، هغې ته تحفظ هم نشو ورکولی. بیا پرې هډ درمي هم کوو چې وزیر اعلی صاحب دا وایي چې زه به هلته کې ناست وم، ورته هغه زما سیسټم دی. ستا سیسټم خو موږ وکتو که نه، هلته یو کښتۍ نه وه، هلته کې رسۍ نه وه، نو دا ستا کوم سیسټم دی؟ نو ما خیال دا دی چې د وسیم دغه نه میلاویږي
نو اته کې چې کوم حالات دي دغه نه تاسو خبر کړی چې په شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې بعضې نور علاقو کې په لکي مروت کې په بنو کې ډیخان کې حالات چې دي هغه کافي تشویشناک دي. خو موږ به په دې کې نه صرف دا چې د صبر نه کار اخلو، موږ به د حکومت سره د ریاستي ادارو سره چې د هغو سره به تعاون کوو، بلکې صوبایي حکومت ته هم زموږ ریکویسټ دی چې هغه د مهرباني وکړي او د پبلک اویرنس لپاره چې دی په دې ټولو شبو کې چې دی په هغې کې دی خپل کردار ادا کړي. ما ته نورالحکیم نوري صاحب ته اجازت راکړئ، ډاکټر بخت صاحب ډېره زیاته مننه، انجینر حسن الله صاحب ډېره زیاته مننه، اویس یوسفزی صاحب ډېره زیاته مننه، وسیم سجاد چې هغه موږ ته اویلیبل نه شو، زما په خیال باندې د سیګنل څه مسله وه. ټول پښتونخوا ته یو ځل بیا سلام د دې امید سره چې کم از کم موږ ولس چې کوم دی هغه موږ یو د یوې ذمهوارۍ کو لږ ادراک وکړو. اویس هغې ته اشاره مو وکړه چې موږ له پکار دا ده چې موږ کم از کم کو نور څه نشو کولی نو د سوشل میډیا ذمهدارانه استعمال چې کوم دی که نه په هغې د لږه توجه ورکړو، ځکه چې زموږ رویې چې دي څنګه چې بخزمان صاحب خبر وکړه چې یو طرف د کلایمټ چینج مسلې دي، نو بل طرف ته چې موږ کله پروپیګنډه ګورو، فیک نیوز ګورو، نو هغه زموږ په مایوسۍ کې زموږ په ناامیدۍ کې نور اضافه هم کوي. اجازت راکړئ، د الله په امان.